سیمج کې ډاکټرانو وی چې نه دا خو دې نه پاتې کېږي، موږ ته لیکلو کې دې نه پاتې کېږي. مې وربشه چې د الله بس دقه هغه چې ما له وربشه راکړي دی نه شي ما اخیستې دقه شان ستنې رالي وواله خدای رانه کټ کړو چې راوتم مو هم دا شان ناست وم لکه اوس چې څنګه تا سره خبرې کوو. ګرانو کتونکو علب خان شرپوی ما د رمضان المبارک ډیره مقدسه میاشت ده، د رحمتونو میاشت ده، د عبادتونو د لوټلو میاشت ده، د خدمتونو میاشت ده، د زکاتونو او د خیراتونو میاشت ده. د دغې دپاره موږ نن چې کوم انتخاب کړی دی هغه ارشد امیر صاحب. ارشد امیر صاحب د چارسدې ترناب چتي کلي اوسېدونکی دی او الله پاک په ډېر لوی رحم کړی دی چې مخکې دوی په خواجه سرا باندې یادېدل او د الله مهربانۍ امیري تبلیغ خلکو ته بیا دعوت خو په ژوند کې په انسان باندې هر قسمه امتحان راځي او الله پاک دغه ګناهونه رجول نو د دواړو خپو نه دی اوس معذوره دی. د ویلچیر پورې دره کې نه لګي او موږ ویلچیر ولید ډېر مات ګوټ دی د دې ګرځېدو نه دی، نور هم ډېر زیات ضرورتمند دی. پښتو بچو کې د ژوند ډېر ګران دی. نو په دغه روژه کې ګرانو کتونکو دې ځای ته هم ډېر کافي مزل وکړو رالو د لرې نه او موږ وی چې د اواز تاسو پورې در ورسو. پر ورځ په قیامت موږ خپله غاړه ازاده کړو چې داسې یو امیر صاحب راته ټلیفون کړو موږ ولا روژه په خولې ځان نو ورسولو یا م ور ورسو او تاسو ته مخودو تاسو وکته تاسو ورسره امداد وکړو یا ونه کړو. دا الله سره تجارت ته او عبادت ته. ارشد امیر صاحب څنګه ښې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښه یم الحمدلله. تاسو څنګه ښې؟ ژوند لږ ما چې خواجه سرا وویې که نه نو څومره وخت د دغې ژوند دغه اړخونه تا دغه کړي؟ دا خو ما 30 کاله ده 400 کې تېر کړی دی. 30 کاله؟ او چې 30 کاله بس یکدم بس 4 میاشتې زما ولګېدې بس بیا چې زه رالم 4 میاشتې نه په یو خپه باندې دانه راوخته دا کټ شوه نو دا اوس 7 کال له دیم دی او بیا د بله اوس 9 میاشتې کېږي چې دا دویم هم کټ شو نو بس دا بله دا هم د دانه وجه په دې هم دانه راختې په هغې باندې اوس هېڅ هم نشته الحمدلله. بس هر څه دی بس الله نه په دې ډېر شکر ګزار یم چې بس خو وي وخورو خو نی نو بس بیا هم شکر وباسو چې الله بس تا دا اړخه دي ته ورکې مو اخلې مو هر څه کې کول والا دي خدای ډېر لوی امتحان نه دی او ډېر شکر ګزاره په دې مې بس چې الله پاک مې د خپل لار کې ګرځوي. خو به دغه ضرورت دي که نه لکه اوس ویلچیر شو ما ته مرکز کې ضرورت دی دلته راته ضرورت دی باتروم ته ځم راځم که نه چې ما ته یو کنډم وي نو بیا خو نه شي کولی که نه کنډم دې وخت کې مرکز ته ځي؟ او الحمدلله پرون شپه په مرکز کې سهار رالم هره جمعه مې الله غواړي په میاشت کې یو سې روزي خو 2 سې روزي خو 3 وي ملګري رنګ کوي او زه به سره الحمدلله بس هغه ټایم به الله تېروي او خو ښکلې خدمت مې هم کوي دغه خپل ملګري زموږ د خپل والا کوم چې دي دغه ملګري زموږ نور امیران صاحبان هم هر قسم خدمت زموږ کوي پوه شوې الله دې اجر ورکړي والله تاسو خلکو ته تبلیغ کوئ که نه انسان څه څیز دی او څونه لوی غرور تکبر یوې دانې نه یوې خپې نه هم خلاص شوي د بلې دانې نه د بلې خپې نه هم خلاص شوي ته یو ژوندي مثال یې نو انسان خو دغه کمې پورې چې وي جمدي وي روغ نو هوا پاس سوري او روانې مزل کوي خو چې کله راپروځي نو بیا په انسان ته پته ولګي لکه زما دا ذهن کې نو که نه چې داسې به زه ځم او یا 4 میاشتو له او یا به داسې ما سره حادثه کېږي زما چې 4 میاشتو لګولې د هغې نه بعد رالمه نو بس زما د یو خپه باندې دانه راوخته خپله اړه بیا دنیایي حالاتونه بل پردی یار دوست څه چې نو ټول راته په هغه یو حال کې معلوم شو لږ بیا چې دا بله خپه مې کټ شو نو بیا هم آینده داسې یاران دوستان بل مې هر چې په چا سلام واچوي نو هغه مخ واړوي چې یاره سره نه غواړي نږدو کې خبر لکه پښتو خبره که نه او لکه دغه مسله نور څه داسې زه به چا نه څه چې ورکېږو رزق الله پاک ورکوي انسان خو نه ورکېږي نه رزق خو د 50 کاله مخکې الله پاک کړی چې بنده زه به ستا رزق تاله در کوم پوه شوې خو لکه زمونږ د انسانانو خو دا نشته که نه چې یاره داسې دا پلانې داسې ولې مرکز کې علما دا بار دا بیان کوي چې کله چې یو انسان وي چې دا بل انسان زما په شان دی نو څه به هم موبایل نمبر موبایل نمبر 0346 83 53 443 0346 83 53 443. ګرانو کتونکو خو ارشد امیر صاحب سره د ډېرې خبرې کوم خو مطلب او مرام به دغې چې د تعاون طلبګار دی او د ویډیو ته نه راته تر اوسه ښکلې ژوند تېرېده خپله مزدوري خواري یې په دې حالاتو کې هم کوله 28 کاله د ژوند د خواجه سرا پښتو کې
چې موږ ورته د اجړا نوم ورکړی دی. خدای په بیا رحم وکړو او تبلیغ کې ولګېده. او بیا ګرانو کتونکو ما ته ډېر خلک وایي وي تا تیس هم جوړ نه کړل، وي دونه پیسه دله راله او وي د هېڅ دره کوم نه لګي. نو پیسه نشته خو الحمدلله سکون شته، خوشحالي شته، راحت دی. خو ساګو سره خورو، خو سپوره خورو، خو جون خوشحالی. نن دا نعمت چې دی دواړو خپو نه دی محرومه دی، نو خو دې د یربو روپو مالک هم شي که نه، د تا هغه سکون نشته دی، نشته که نه نه سکون دا ورځ یو میاشت به نه څوک په یو نه ډبه جلته څوک شته لا ښه دي یا بد لکه دونه پورې دغه شته. خو د الله نه په دې شکر ګزار یم چې بس د خپل لار کې مې ګرځم، په دې ډېر شکر دی. نو ګرانو کتونکو دا د الله پاک چې کوم دی نو په موږ باندې ډېر غټ مهرباني ده. انسان ډېر معمولي څیز دی چې راګیر دی کې نه یوه دانه د نمرود او دغه قیسې خو دي. بالکل صحیح خبره، بالکل دا نری دانه به ګرمه که ما لیدلې هم نه. ما یو میراب لیدو، ما ملتان کې مې دا به د کلي کې ماربل لګوم، هغې له مې سودا راوړه، دلکار سره مې کار وکړو او بیا راته چاوي دا ګوته دې دغه شوی پیز له ورشه سرجن دی دا ډاکټر دی پیز چې دله لاړم دله ناقچې ګوته ماښام لر کړه وي صحیح به شي. به بندې پټوي خپه وټ شوه خپله اړه سیمج کې ډاکټرانو وایي چې نه دا خو دې نه پاتې کېږي، مونږ ته لیکلو کې دې نه پاتې کېږي. مې وربشه چې د الله بس دقه هغه چې ما له وربشه راکړي دې نه شي ما اخیستې دقه شان ستنې رالي وواله خو بیا رانه کټ کړو چې راوتم مو هم دا شان ناست وم لکه اوس چې څنګه تا سره خبرې کوو ذکر اذکار مې کوه الله مې یادو الله پاک زه هغه هم دغه نه راوویستم هغه سختونه چاوي اوس پې مړ لوړي چاوي اوس پې مړ لوړي کلي او الله پاک دونه ماله دغه راکړي چې نور داسې الحمدلله ګرځم. تو په سلیپ ته راغلی تاسو بیک میک سوځولي نه اول یا ماشومانو مسله وکړه سکول مسله ډېر دا ډېر وخت قصه ده. ګرانو کتونکو د ده دواړه خپې اوس نشته وښیم که نه نه بس دغسې به ټیک دي بس دا وګوره دا دواړه خپې چې د خلکو ته پته ولګي دا دواړه خپې اوس نشته. یو کونډۍ نه بره ده یو کونډۍ نه ښکته ده. ګرانو کتونکو خو یې خپنې هغه ورسره تعاون کوي د تعاون طلبګار دي چې دی بس د الله په لار کې کال له لاړ شي د الله په لار کې دغه خپل باقي ژوند چې کوم دی وقف کړي دغه ارمان دی عمرې عجم ارمان دی خو وس نشته الله به خیر کړي دې نه پس انشاءالله عمره به مو کړي او خو موږ سره تعاون کوي. نو ګرانو کتونکو هم دې کور ته راتلي شو امیر صاحب له لاس په لاس هم ورکولی شي نو ضرور ورسره تعاون وکړي ستاسو د دغه چیرې دغه رالی وکړي چې دا ویلچیر وشي د ما ته ډېر تکلیف انشاءالله دا به وشي ډېر زیات تکلیف دی ورسره. ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دعاګانې دغه مسافرو شتمنو ته هم کوئ او دې هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. امین امین تاسو له هم دا اجر درکړي دونه روژه په خولې رالی او زما دغه م اوچت کړو دونه تپوس هم وکړو زما الله دې اجر درکړي او الله هم کامیابه باز ساته دې سلسله دې الله پاک درکړي. ګرانو کتونکو څو کاله مخکې ما ته رایاد شو د ماشومانو داخلي مسله وه د سکول او د رالی چارسدې په چوک کې بیا هغه بیکونه اوس وځول د ډېرې سختې تېرې کړي خو دا یو ډېر لوی امتحان نه تېرېږي ضرور ورسره تعاون وکړئ. مننه.